136 نه ګورئ سواء علینا وعشت. هود علیہ السلام هغه چې هغوی ته هغه قوم ته بیان وکړو، نعمتونه ورته ذکر کړل او نعمتونه ورته غټ غټ ذکر کړل. دا چې تاسو له ډنګر درکړي، زامنې درکړي دي، باغونه او چینې درله درکړي دي، دا هغه غټ نعمتونه دي او دا هر څوک پیژني او هر څوک په دې باندې پوهېږي. او دا نعمتونه ورته ځکه ذکر کوي چې دې نعمتونو ته وګوره، دا د الله تعالی احسان دی په تاسو باندې. نو نمک حرامي مه کوئ او راشئ تابعدار د الله تعالی شئ. اوس قوم څه جواب ورکوي؟ قوم ورته وایي وایي تاسې لګیا یې، نو ګورې مونږ ستا په خبرو باندې په ځان کې څه بدلون نه راولو. که ته بیان کې او که نه کې ستا خوښه ده، که ته تقریر کې او که ته یې نه کې، خو مونږ منونکي نه یو. سواء علینا وعظت ام لم تکن من الواعظین، برابر ده په مونږ باندې او وعظت که ته وعظ کې، ام لم تکن من الواعظین یعنی ته د وعظ کوونکو نو د بیان کوونکو نه مونږ باندې اثر نه کوي. دا داسې ده لکه ګټو ته چې لګیا یې او ګټو ته تقریر کې، یا د ګوپیانو پټي ته تللی او په هغه ګوپیانو پټو ته ولاړې او تقریر کې، او ما ته دا ډېر خلک ناست دي او سپین پټکي والي دي او ټول چې ناپوهه خلک دي، زه ورته بیان کوم، هغوی باندې هغه څه اثر نه کوي. دغه شانتې دی ورته وایي که ته مونږ ته بیان کې او که ته یې نه کې، ګورې ستا خبرې منلو ته مونږ تیار نه یو، په مونږ باندې څه اثر کوي نه. ان هذا الا خلق الاولین، نه دي دا مګر طریقې د پخوانو دي. مخکې هم داسې چې نو ته قصې تېرې شوې وې، خلک به راغلي ووایي مونږ پیغمبران یو چې نو بیانونه به کول. مونږ نه منو د چا خبره، مونږ خپل تهذیب لرو، مونږ چې نو خپل طور او طریقه لرو. ارسطو او افلاطون دې ته چې کله پیغام ولېږه د دور پیغمبر چې راشئ او ایمان راوړئ، نو هغوی ورته وایي مونږ یو مهذب قوم یو، لا نحتاج الی تهذیب غیرنا، مونږ د بل چا تهذیب ته محتاج نه یو، مونږ د چا خبرې منلو ته تیار نه یو، مونږ خپل طور طریقه لرو او په هغې به روان. دا خبرې د اوس نه دي شروع، دا هغه د پخوا نه د عیسی علیه السلام د دور نو د هغې نه مخکې دا خلک راغلي وو چې بیان یې ورته کو، نه یې به ورته وایي مونږ خپل طریقې لرو، په هغې باندې به عمل کوو، ستا نه منو مونږ. ته عذاب کوې چې عذاب راشي، وما نحن بمعذبین، نه یو مونږ عذاب راکړی شوی. په خپل قوت او په خپل طاقت باندې ډېر غره و، تکبر و پکې، ما مخکې ویلي د هغه تکبر د وجې نه وی مونږ په عذاب کېږو نه، مونږ به چې نو الله تعالی عذاب نه راکوي. او دویمه دا وه چې د دنیا دا دومره سهولتونه یې راکړي دي، دا دومره چې نو خیر را سره کړي دي، دا معلومیږي دا چې مونږ په حقه یو. دا هم ګورې دې ته هم سوچ پکار دی. بعضې وخت کې یو انسان هغه د الله تعالی مکمل نافرماني کوي، هغه چې نو په غټو غټو ګناهونو کې اخته وي او بیا هم په هغه باندې راته وي او په هغه باندې خوشحالي وي، غم چېرته په دوربین کې هم نه وي. د ده بیا خیال دا وي یاره زه ګناه هم کوم او دا خوشحالي هم را باندې ده، الله تعالی راضي دی مړه، بس دا ګناه نه ده. دا ورته الله تعالی پړې چې نه اسستی چې پړې مې تاسس کړی، زه ګورو چې ته څه کې. سړي خر روان کړی و، مخې ته کنده راله، غټه کنده وه، که هغې ته دې ور ټوپې ترې نه والې نه شو، که پرېښودې نو ور پرېوته، سر یې ماتېده مړ کېده. هغه د اواز چې نو په شا راکړي او خر مخکې زور کوي، چې تنګ شو نو د اواز یې ورته ور پرېښودی، چې ور پرېښودی هغه ور ټوپ کړي نو په کنده کې لاندې پرېوته، سټ یې مات شو، سات یې نه وځي، نو ساه وتل دا خو اسانه نه وي، نو د سترګو نه یې اوښکه غوندې لاړه. نو دې ورته وایي دا ما خو نه، ما خو ته بچکولې، ما درته وایي چې مه ځه، واګې مې راکښې خو تا نه منله، نو بس ما درته درسسته کړه، نو اوس دې دغه حال دی
چې کله موږ په ګناهونو کې اخته یو او راتم را باندې دا ګور بیا د غم ځای دی، دا د سوچ ځای دی. چېرته الله تعالی راله چې نو وایي که خو نه دي سستې کړې، هسې نه اچانک ورونیسي. په دقه ټیم کې موقع د ګناه نه رستو شو، چې د ګناه نه رستو شو، هغه راحتونه هغه خوشحالۍ به راته الله تعالی همغه شانتې پرېږدي. او که نه په هغې کې اخته وم هغه ګناهونه مو بیا کول، نو چې بیا راونیسي نو بیا د خلاصېدو طریقه نه. الله تعالی دې موږ حفاظت وکړي. وما نحن بمعذبین، نه یو موږ عذاب راکړی شوی. فکذبوه، نو دوی دروغجنو ګڼه د هود علیه السلام له، ورته ته چې نو دروغجن او ته پیغمبر نه. الله وایي فاهلکناهم، موږ تباه کړل. دا واقع په دې ذکر کوله چې نجات ورکوونکي هغه چاله چې تابعدار د الله تعالی دی، هغه الله دی، او د هغه دشمن هلاکوونکي هم الله تعالی دی. د هود علیه السلام قوم چې و، نو هغه د هغه مخالفو خبره ونه منله. الله وایي هغه مو هلاک کړل، او چې نو هود علیه السلام ته مو نجات ورکړ. نبی علیه السلام ته دارنګې هر یو داعي ته په دې کې نصیحت دی، ته کار د دین جاري ساته، کار د دین په مخ کې باندې بیایا، د الله تعالی د دین خدمت کوه. خبرې به هم راځي، مخالفتونه به هم راځي، مصیبتونه به هم راځي، هغه برداشت کوه. دې ته مه وګوره چې فلانې څه وایي او فلانې څه وایي او فلانې څه وایي، نه، چې کومه حقه خبره ده نو هغه کوه. اخر کې بری چې نه هغه ستا دی، الله تعالی به تاله بری درکوي. فکذبوه، نو دوی دروغجنو ګڼه د هود علیه السلام له، فاهلکناهم، نو موږ تباه کړل دوی لره. ان فی ذلک لآیه، یقینا په دې کې خامخا نښه د قدرت د الله ده. وما کان اکثرهم مؤمنین، او نه دي اکثر د دین ایمان راوړونکي. د مکې د مشرکانو ته دا واقعات بیانېږي، دا څلورمه واقعه ده. بیا هم د دین اکثر ایمان نه راوړي، دوی د دې نه عبرت نه اخلي. چېرې ګوره دا مخکې قومونه الله تعالی څنګه تباه کړي، اوس نه د په شانتې عذاب په موږ هم راشي چې تابعدار شو د الله تعالی، نه یې مني. الله وایي وان ربک لهو العزیز الرحیم، یقینا رب ستا خامخا ډېر غالب مهربانه. غالب دی په هغه چا باندې چې هغه انکار کوي، تباه به کړي، او مهربانه دی په هغه چا چې هغه تابعدار د الله تعالی دی، جنت به ورکړي، نجات به ورکړي. قالو، ویل دی سواء علینا، برابر ده په موږ باندې اوعظته، که ته نصیحت کې هم لم تکن من الواعظین، یعنی ته د نصیحت کوونکو نه. ان هذا نه دا الا خلق الاولین، مگر طریقې د پخوانو دي. وما نحن بمعذبین، او نه موږ عذاب راکړی شوی. فکذبوه، نو دوی دروغجنو ګڼه د هود علیه السلام له، فاهلکناهم، نو هلاک کړل موږ دوی لره. ان فی ذلک لآیه، یقینا په دې کې خامخا نښه ده. وما کان اکثرهم مؤمنین، نو اکثر د دوی نه ایمان راوړونکي. وان ربک، یقینا رب ستا لهو العزیز الرحیم، خامخا دی غالب مهربانه.